ژوند د اسلام آباد او پنډۍ ترمنځ یو داسې تنظیم دی چې هلته هغوی وخت په وخت باندې د پښتو ادب او د پښتون ثقافت د ودې او پرمختیا دپاره کارونه کوي. هغوی کې نسیم بندوخیل او نازیه دورانی دواړه تکړه ملګري او د هغوی سره بله ټیم دی او هغوی لګیا دي د پښتو ژبې د پښتون ثقافت د ودې دپاره د روزنې دپاره د پالنې دپاره کار کوي او د فنکارانو ادیبانو شاعرانو د حوصله افزایۍ دپاره ایوارډونه نن وشو او ډېر د پښتونخوا د ګوټ نه خلک راغلي وو، د کوټې نه هم خلک راغلي وو، د هغې نه علاوه د مختلفو سیمو خلک راغلي وو. هغوی فنکاران هم خپل واورېده او د هغې سره یې ایوارډونه هم وکتل چې مشرانو ایوارډونه اخیستل، زموږ کامیابو لیکوالانو کامیابو هنرمندانو ایوارډونه اخیستل. نو دا د نوي ژوند یوه ډېره لویه کارنامه ده او ډېر درناوی ورته لرو او الله دې وکړي چې دا لړۍ کال په کال هم دغسې کېږي او دغسې خورېږي او تر کوټې او تر کابل هم ورسي. دا غونډې ډېرې ضروري دي د پښتنو د کلتور د ستاینې دپاره، د خلکو د زموږ چې کوم لیکوال دي یا هنرمندان دي د دوی ستاینه پکار ده او نسیم بندوخیل او د ملګري چې دي د نوي ژوند وګړي دوی دا ډېر ښه کار کړی دی. زه دوی ته ډېرې دعاوې وکړم. د ټولو ناول خو زه د نوي ژوند ټولو ممبرانو ته د هغې مشرانو ته مبارکي ورکوم چې د پاکستان په سر ښار اسلام آباد کې داسې د پښتنو یوه دستور را جوړه کړم. د دې دستوري اهمیت په دې ډېر زیات اهم دی چې دا په اسلام آباد کې کېږي. د اسلام آباد او پنډۍ په منځ کې دغه نوی ژوند تنظیم دی د پښتون ثقافت دپاره، د پښتون ادب دپاره، د ټولو پښتنو د ترقۍ او خوشحالۍ دپاره کار کوي. پښتانه فنکاران قدروي، پښتانه شاعران قدروي او د پښتنو زما دا خیال دی چې د ریاست او پښتنو په منځ کې د پل کردار ادا کوي. داسې د پښتنو روڼ مخ ټولې دنیا ته وړاندې کوي او زه وایم دغه شانته سرګرمۍ پکار دي هم په دې سر ښار اسلام آباد کې پکار دي. د اسلام آباد کې مشت پښتانه چې دي هغوی له وله راتلل پکار دي، هغوی له سرپرستي کول پکار دي او حکومتي ادارې چې کوم دي د سټیټ چې کوم مشران دي مقتدره حلقه چې ده زما د هغوی ته تجویز دی، زما هغوی ته دا چې د پښتانه فنکاران، پښتانه شاعران او د سیول سوسایټي پښتانه مشران تاسو اون کوئ، ځان ته یې رانږدې کوئ، نو که څه غلط فهمۍ د پښتنو او د ریاست په منځ کې هغه به ختمې شي.